پرون می د یو میکپی مولا خبرې اورېدې. میکپی دا رومال او بریتونه ښکلي خریلي بې ادبي معاف. نو هغه وایي انا لله و انا الیه راجعون. هغه وایي چې ګوره قرآن کې راغلی دي که نه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول چې د رسول معنا. و مولا صاحب نه ته اوسه پورې په دې هم نه یې پوه شې اطیعوا الرسول معنا څه ده؟ و مولا صاحب رب ته وګوره قوم معاف کا بس نور ډل کې مټنګوا حق ومنا. کمزه ته دی ورسول مسلمان یو نیم عرب مسلمانان دی خود دومره غني یهودو مقابله کوله. ملا صاحب دې ځای ته تا ورسول یو نیم عرب څه د پاسه مسلمانان دی ډلې جوړیږي د جهاد په نوم. دا جهادي ګروپ دا جهادي ګروپ دا جهادي ګروپ د جهادي ګروپونه جوړیږي مړي په خپل مینس کې کوي یهودو نسوارا وجلې. ته په دې 13 صدۍ کې ستا د رب باندې قسمی مولا صاحب قوم باندې رحم وکا په قوم رحم وکا. 1400 صدۍ پرېږده هغې له به د خیر د عقل نه رسی تاریخ نه بنوي خبر کنی صرف د امام ابو حنیفه او د امام شافعی د امام مالک په اختلاف د مذهبونو په اختلاف باندې عراق و گرد و نواح کې لکونه مړي شوي دي لکونه. امام صاحب مذهب حق ته بل به د شافعی هله حق دی په دې څومره مړي شوي دي تاریخ لږ پړاو که مولا صاحب. خیر د مشر مولا نه پوښتنه وکړه او دا مړی لا تر اوسه روان دي د 13 صدۍ کې مولا صاحب دا اوس چې کومه روانه ده 1400 نه پس 2000 نه پس د عیسوي 21مه صدۍ او د هجري 15مه صدۍ صرف په دې نظر واچوه وګوره چې موږ یهود نسوارا ډېر وجلي دي که موږ خپل منځ کې ډېر وجلي دي. کم گروپ ته جوړیږي بل گروپ بولی الا دایو وشتو الا دایو وشتو دایو وشتو دایو وشتو دایو وشتو دایو وشتو. لږ مفهوم باندې خو مولا صاحب ځان پوی که کنه پتا خو د قوم ډېره پیسه لګېدلې ده. سعودي پورې موږ لیږلی موږ قوم لیږلی د بره رومال هم درته قوم اغستی دی دا میک اپ چې کوي دا سامان هم درته د قوم اغستی دی چې دا کم قوم ګمراه کوي او دا کومه دویمه ښځه دي چې کړې ده دام دې د قوم لور کړې ده تا له امي در لېږلې وه چې قرآن ورته وښیه ته پې مین شوې نکاح دې کړه ځان له. مولا صاحب دا ټول هر څه چې ته کوې دا په دین په نامه کوې تا له یې در لېږلې وه چې قرآن ورته وښایه ته پې مین شوې ځان له دې نکاح. ته په دنیا کې په برقه کې پټه ښکلې ښځه پیژنې او په قرآن کې د ښکاره آیت اطیعوا الله و اطیعوا رسول باندې نه پوهېږي. زمونږ کلي کې یو ساده سړی و اوس مړ دی الله دې وبخي دا اوس مړ شو هغه بوډا شوی و خو پلار یې ورته واده نه کو او پلار یې د مچو کار کو. پخوانی مچی نه وي چې چېرته اوبو ته کښېنه نو مچی به د اوبو نه پاڅېده ده به بیا څارله چې د پړقې کم خوا لاړو مچی خو ډېره لرې ځي نو ده به ځای معلوم که چې هغه پلني طرف ته لاړه بیا به یې هغې پسې کوج ولګوه مچی به یې را پیدا کړه. و دا زوی بوډا شوی و ساده و واده یې ورته نه کو نو چا ورته ووي چې پلنکي خانه دا پلار دې دله واده نه کوي هغه به ورته هغه به کنځلې کولې خو زه په ممبر نشم کوی خاصه مثال یې دله بیان هغه به وي چې زما د پلار د خدای داسې داسې وکړي د سیرې په خوا کې مچی ویني سیره ډېر لرې ځای و سیرې کې مچی ویني خو د ځان لاندې پلانکي خان نه ویني چې ښځه یې نشته. مولا صاحبه برقه کې دننه ښځه ویني خوښه کړې ده نکاح دې هم کړه
برقه کې دنه، په کوټه کې دنه، مدرسه کې دنه ښکلې جنې وینې نکاح کړې ده. دا وطیعوا الرسول معنی دې اوسه پورې نه ده زده کړې. د اطیعوا الرسول په نامه باندې پیغمبر نه خدای جوړی چې کني دا څه دین د الله دی او څه د رسول الله دی. تاسو د رسول الله په نامه چې کم دین ایرانیانو یا چا جوړ کړی دی دا د خلقو مني. نه اطیعوا الرسول دا معنی نه ده. د اطیعوا الرسول دا معنی ده. پښتو کې به مثال درکړم مولانا صاحب. برقې ډېرې مه څاره، قرآن وڅاره. افلا یتدبرون القرآن، قرآن وی ما کې فکر کوه، ته برقو کې فکر کوي ځکه خطا شوی. افلا یتدبرون القرآن، تدبر وکړه. د دې داسې مثال دی لکه زه چې دا ماشوم ته خط ورکم او په دې کې ولیکم زما یو نوکر دی یا زما خاندان دی یا زما یو ملګری دی، هغه ته ولیکم چې دې ماشوم ته 2 لک روپۍ ورکا. په خبره پوهیږي؟ دا ماشوم زما د طرفه درغلی دی، زه منیر شاکر یم، دا زما د طرفه درغلی دی، دله 2 لک روپۍ ورکا. نو چې دی کله تاله درغی ته زما ښه تابعدارې، ته زما ښه تابعدارې، زما په نوم کروڑ روپۍ م ورکوي، خو شک دی په دې ماشوم دی چې د تاله کله پرچه وښوده نو ته دا ماشوم ته ګورې بیا پرچې ته ګورې. بچو ته چا رالیږلی؟ دی درته وایي چې ګورې نه لیکلي دي زه مفتي منیر شاکر رالیږلی یم. مفتي منیر شاکر تا لیدلی دی؟ څنګه سړی دی؟ ګیره شته؟ ته شکی پالک باندې کنه الکه جواب خورا کوي. شکی په چا شکی؟ ما باندې خو دې څه شک نشته، ما خو ته مشر ګڼې، زما خبرم منې، مالا احترامم لري، خو شک دې دا دی چې دا ماشوم چېرته بل چا نه وي رالیږلی، دې ماشوم ته دا پرچه بل چا نه وي ورکړي، د مفتي صاحب دا دستخط بل چا نه وي کړی. نو ما له ټلیفون وکړې، یاره مفتي صاحب دا ماشوم پلان کې خانې نامه ده، زه ته یم چې د ده خبره ومنه، د ده خبره ومنه. د دې دا مطلب ده چې کني دی چې څه وایي که ځانه نه وایي که څه وي هغه وکړه. د دې دا معنی ده. د دې معنی دا ده چې دله ما کم څه ورکړي دي هغه زما د طرفه دي، دی د ده خبره ومنه، د سره چې کم چټ دی هغه زما دی. تصدیق صرف د څه شي وشه؟ د چټ تصدیق وشه. پیغمبر ته الله قرآن ورکړی دی، د خلقو شک دی چې دا ځان نه جوړ کړی دی. خلق وی انما انت مفتر، ته خو ځان نه خبرې جوړوي. پیغمبر العیاذ بالله یهود وی، نصارا وی، مشرکین وی، دا چا پوی کړی دی، دا چا رالیږلی دی، مړه د ده مازغو کار پرېښی دی، دا ځان نه خبرې کوي، دا مفتری دی، العیاذ بالله کذاب دی، د باندې سحر شوی دی، د باندې جادو شوی دی، د سره فراډ شوی دی. خلق کنفیوز دي چې دا دی څه وایي، دا د چې څه راوړي دي، څه شی راوړی دی؟ صرف قرآن. قرآن نه صرف قرآن. خلقو دا شک دی چې دا الله ورکړی دی که دا رښتیا اوس چېرته دا سړی العیاذ بالله ځان نه خو نه وایي. الله اعلان وکړه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اے خلقا زما ومنئ او زما د قاصد ومنئ. دا ټیک وایي چې دا قرآن چا راکړی دی. دا معنی ده مولانا صاحب. برقه کې دنه ښځه ګوري او سیری کې مچه ګوري، مخامخ قرآن کې آیت باندې پوهیږي. یاره څه چل دی دا ایرانیانو دا لیکلي دي چې د دې آیت دا معنی ده موږ په ایرانیانو ایمان نه دی راوړی. تبری لیکلي دي موږ تبری باندې ایمان نه دی راوړی، روح المانی باندې نه دی راوړی، د مفتی شفیع صاحب په تفسیر مو ایمان نه دی راوړی، د غلام الله خان په تفسیر مو ایمان نه دی راوړی، د دیوبند په تفسیر مو ایمان نه دی راوړی. منګه ایمان په چا راوړی دی؟ او د الله په کتاب. بس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. دا معنی
چې زما پیغمبر ټیک وای دا مال غلې زما پیغمبر ومنه ما ورته ویلی دي زما پیغمبر ومنه شی بالکل کار رسولې ده زما پیغمبر ومنه د دروغ زما پیغمبر ومنه د زما په خبرو کې د بل چا خبره خپلم پکې نه نباسي